کله واقعات ډېر سبق آموز وي. سړی دا په دا نه غلطېږي چې زه بزرګ یم، زه تبلیغي یم، زه عالم یم، زه دینداره یم، زه ژیروار یم، سیکوار یم. انسان چې کله په معمولي خبره هم د الله جل شانه په پکړ شروع شي، بیا بزرګي، ملیتوبه، تبلیغینا، کاریتوبه، فیستوبه، سونا، دا بیا غونډ په یبه سړی لوړ شي. په یوه دور کښې بحر الدموع دا یو کتاب دی، دا هغې ډېرې عجیبه علامه ابن جوزي رحمت الله علیه هغې دا واقعات دا تشریح کړی دی. هغې یوه واقعه لیکلې ده چې سړي زړه وخوږېږي. یو عالم دی، ډېر جیر عالم دی، هغې سره خپل مریدون شاګردون دي، استادون دي، شیخ الحدیث دی. مشوره یې وکړه چې بیت الله ته ولاړ شي چې حج وکړي. استاد ها شاګردون مریدون روان شول په لار کښې د یوه عیسایي کور سره پنواق شه، خو ډېر لوی ستړي وي، لوی په تکلیف وي، ګرمۍ نه نډال وي. سوچ یې وکړ استاد و چې یا تو پړاو وچوي یا تو نن شپه ډېری وچوي، سبا بیا حرم شریف ته سفر دی. دغه استاد ورته و چې شاګردونه مریدونه تاسې نارې شئ په داسې سیوری کښې خوبونه وکړئ، مړۍ ترتیب کوئ، زه لږ کې اودس تازه کوه چې د عبادت اراده مې لرو. شاګردون مریدون خو یې سترګې نډالې وي، سیوري ته ووښتل. استاد خو چې اودس کوه، تیاره یې کوه. دغې یو ګرجاګر وه، یو عیسایي وه، راهب وه، ملو وه د عیسایونو. دغې کور دغه مندر سره نږدې وي. دغې راهب د کور مخ ته یو چې ډېره زونه جلکۍ ولیدله. استاد چې ولیدله هم بس ورخطو شو، دولې پورې پسې لوړ شو، هېڅ پاته ازون نه دوی ورته لګېدلی او ډېر ورسره غمجان شو چې په څه طریقه وي ویسې ګرفتاروي. خو الله جل شانه په یوه کیسه الله ځنې خفا دی، خو پیړۍ خو انسان ته بیا جوړې شي. استاد لیونی سرپری ګرځي چې په دا راهب ور وو، د عیسایونو ملور وو، ورته چې نه ملګریا څرنګه یې ډېر داسې بیانګاله یې چې نوره خو پاته نرته لګېږي، زه خو پلونکی عالم یم، پلونکی شیخ الحدیث یم، بزرګ یم. حرم شریف ته راونو د شاګردونو سره، خو دې ته مې یوه زونه زنانه ولیدله، سره ګډوډ کړی یې وه چې په څه طریقه وي یا ته لیار جوړوه. ده ورته وایي چې خیمو لیر دو و چې دا خو بیا لیا وشو وشغلمو چې چیرې وی په څښتن پسې ګرځه. بس دا ننوتې مې بیا توته دو چې د غلې را متارو کې. ده ورته چې زه مشوره وکړو، لیر سره په ژغول شو چې زویه دا سړی راباندې روغی چې مسلمون یې پلونکی نوموړی عالم دی، نو دا وایي چې مو سره نکاح وکړي. دوی ورته وایي چې پلوره تو ته شا پاته ده، زه خې تو کیسه نه ژوبلوه چې دی مسلمون دی، زه کافره یم، مې د نکاح سره شینه. اول شرط دا ده چې د اسلام په دعا دا تیر شي. بیا د هغې کیسه ته زه سر وغوړه وغځوه. راهب په لورې جلکۍ چې ویل هغه ورته چې مولوي صاحب لیر خو مې نوره تیوره دو، خو یایي چې مې د په میانځ شه یو خرنډ دی چې دا خرنډ ختم چې څه خرنډ دی چې په اسلام باندې تېرېږي، بیا نکاح ورسره کوم. دا بیخي اوداس نه پام کېده. دا ورته وایي چې بس زه اسلام ورته پرېږده، نعوذ بالله من ذلک. خو دا جلکۍ مې دا وکړو. سړی د اسلام نه لوز درته وخاتله، مرتد شو. ورته وایي چې شاه مولوي صاحب اوس خو مرتد شولې. دا کتاب دا واقعه ډېره دردناکه ده. مرتد شولې خو ویسو بیا دا خو په دوم دم سره وروي، ته خو میسوفاري یې، خو ویسو بیا داس کوې چې مهر ها په تور دین کوي دی ناغ دی درخه غوړنه دا د پلور د خنزیرونه رامامې دو یو کلو داش پونی کوي دو د مو مهر دا د مو د پلور خنزیرونو پیایې. دا ورته وایي چې دا هر رسېدلی دو یایي چې هغه عصوا آن ځای وروخسته چې دو په جمعتک شه د خطبې په واخشه خطبه په ویلا مولوي صاحب د خنزیرونه رامه راونه کړه. وایي چې شاګردون یې کله رچک شول، راهب په لیار شه په روغه چې میږي ستوزته شه. راهب ټوله کیسه ورته تېره کړله چې خدا ستوزه وم بیا روغه یا مو لرې یلدلې وه. سړي د اسلام نه لوس ختلی دی په پسې ما ګرځې خپله لیار لنډوې حرم شریف ته ځئ. هغې ویر ټانډېر پریشانې ژاړو پریوت چې دا خو د میږ هغه مربي وه چې د قرآن او د حدیث په روشنویي کښې میږ رهنمایي کولی.
قال لا کله رسول په منصب فایز و دا څه لړۍ وشوې وی چې په دا ما ځاني نه ستړیا وی پریشانی استوس ته وراغلل چې دا ورته وی چې مسالې مرته کوي خو هغه سړی چې اتوس ته مې در وشول بس مونږ الله ناراضه شوی دی زه په غریب شروع غلای مونږ اسلام عذاب قرآن دا در پوتې دي خپل په شو کوجه ډېر د غام نه ډاک پریز لینا حرم شریف ته یوړل حج وکړه واپس چې کله په دا زویرولل استوزګولي ول چې د خنزیرونه رامارونه کړی دو اشکر یې د ډریا ژغ په کوي او د اسلام د دایرې نه خارج دی استوز سره سلام کلم وکړه استوز وډیر درد دیدلای بهر حال استوز په څټیم نه بعد اسلام خدای پاک دا مهرباني په وکړه چې بیا د ارتداد نه رجوع وکړه اسلام ته سوره وژړلې وي سوره پښمنه شوی وي الله جل شانه وکړه کسا استوز چې کله اسلام ته را داخل شو هغه شوګردون مریدون د خلک د خوښنه یې کسا په ودا شول چې تریزه وختري سره کوله وی چې ګش کني هغه جلکه هروغله ورته چې ګور دې شو څه څه غوړې وی چې بیا ته یو سړای و عالم و بیا مرتد شه مسره نکاح وکړه خو بیا مسلمانۍ ته روغای زه هغې سره ملاویږ چا خو دا پورې مولوي صاحب دا ویرې واستله ورته چې استوده داسې وشول چې ترخه روغللی مو خوب ولیده مو چې خوب ولیده غالبا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ذکر یې کړی چې مو په خوب ولیده درې ورار ته وویل چې په اسلام نه شال یار بلا نشته دی که نجات غواړي په اسلام شو درته میلاویږي جلکې د خپل کفر نه ته هم لوړه شه ورسره زه ویز دا کلمه یا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله محمد رسول الله ا دغه راهي په لوی چې اسلام رو ور نکاح ورسره وکړه خالو لا یې شذ الوستا کړله شوګردونه پښتنه په وکړه چې استودا لوی پریشانې تیرې شوې لوی تکلیفات تیر شول لوی امتحانات تیر شول غټ قرآن حدیث ویلي شوي دي ته بار بار دا خبره کوې چې دا په مونږ الله پاک په یوه خبره ناراضه شوی دی هغې مو ته پته شته توس ته یې نشته په ټکي میش پوی کا چې دا د الله ناراضګي سبب دی څه وګرځېدل وی چې د الله د ناراضګۍ سبب مې دا وګرځېده چې زه وارث په ګالیک شه راون وی یو نصرانی یو کافر ار باندې روغای بیا لوس رکو مو ورته چې لره شام مردوړه دفاع وجاو چې ورته وی چې ویلې چې مو ورته وی چې ز شاید تشنه یې ته کافر یې مردوړ یې چې بیا درته وی چې مولوي صاحب دا جنت چې کټ لکه چې ته تقسیموي دا خو یې مې ته ولې پته لګي چې کله سیر خو وخیږي چې زه مردوړ یې کا پوکیا په وخت نازوړی دی دا ټکټ تقسیم کا تو ته دا ویلو په چار نه وه وی چې په څه وخت نه بعد الله جل شانه دا سړی مسلمون کا چې مسلمون یې که لوی عابد عبادت گزار شو او ډېر متقي پرهیزګاره شه نو الله جل شانه د مونږ په دا ټکي باندې خفا شه چې زون ته د بزرګۍ ویزا ولګوله او په یوه کافر د فورا ټاپوله چې ته جهنمي یې مردوړ یې او رانده یې درګاه دی که د ده تذلیل دی وکړه لہذا انسان ته په چار دو چې که دی بزرګ وي که دی نیک وي که دی دینداره وي که دی سفید پوشه وي خو بل انسان تو د احترام په نظر کسې بل انسان تذلیل نه کوي بل انسان د آخرت د کامیابۍ د ناکامۍ په مخو ټکټ نه ورکوي بلکې ممکنه ده چې په ظاهره دا یو سړی ډېر بزرګ وي الله دا ناراضه شي دا ذلیل شي او یو سړی دا ډېر ګمراه ګنهګور وي الله ورته روزي شي ممکنه ده آخره ختمه په خیر شي الله جل شانه دا میشت استا ها دا سبق ذهن ته روچوي که بزرګ وي که متقي وي که پرهیزګاره وي کم از کم بل انسان تو په دا نظر نه کسي چې مو علم کړی دی مو چلا لګولی دو زه مرکز ولایا زه موقیم یا زه راوند ولایا زه تاجود ولایا زه د حفظ ولایا مو د پردی کور دی مو اجینا کړی دی خلق میں الحاج بولی په دا ټکي او نه غلطي دی ته ځون ته دا نسبت وکې او د بل انسانیت باندې ته د تذلیل پسپکات په نظر یې کسې په دا ټکي باندې الله جل شانه ناراضه کیږي
الله جل شانه دا میشتوس ادغه سوچ و دغه فکر نو سبحانك